الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. دا سورة الحجرات یو حصہ ماولستا دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایہا الناس اے خلقو طول انسانان تحبرک انا خلقناکم من ذکر و انثى مونږ تاسو پیدا کړی د یو نر او د یو ښځې نه د آدم او د حوا علیهم السلام وجعلناکم شعوبا وقبائل او بیا مونږ تاسو مقرر کړی قومونه او قبیلې لتعارفو چې یو بل وپېژنو پیژنګلو کې ډېرې خبرې دي پیژنګلو کې دا هم ده چې د کوم ځای د کوم خاندان سره دې تعلق دی ستاسو نوم دی د پلار د څه نوم دی او د پیژنګلو کې ضرورت هم راځي د انسان پیژنګلو په نوم کېږي د پلار په نوم کېږي د علاقې په نوم هم کېږي بس دا صرف د دې هدف وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم پتاسو کې عزتمن د الله تعالیٰ په نسبت باندې هغه څوک دی چې هغه د الله تعالیٰ نه ډېر یریږي پتاسو په دې پېښور کې په دې بورډ باندې به پخوا یو شی لیکلی او اوس دې وران کړی دی ډېره موده وشوه شخصیت بلحاظ علم فضیلت بلحاظ تقوا ښکلی پیغام وکړ او دا پیغامونه ورو خلک ختموي ورانوي په دې کې د چا څه ورانېده چې دی یې ته لرې کړی دی دا به بیا لیکلی وی که نه که دا ضرورت خامخا د دیوال او یا د رنګ ضرورت و نو همدغه جمله به بیا لیکلي وی دې کې د چا نه څه چا ته څه تکلیف ونه دی نه ولې تکلیف شخصیت بلحاظ علم قدر او پرسنالټي دا ټیک ده چې دا په علم او په پوهه باندې جوړي یو علاقه کې پوهه سړی نو چې څه مسله راشي د خلک وایي ورګه چې دا سړی راشي هلکه دې سړي ته غوږ کېدی خو فضیلت بلحاظ تقوا غوره به هغه څوک چې د الله تعالی نه یېرېدونکی چا نه په زړه کې د خدای نه یاره ده د حرامو د حلالو پابندي کوي قرآن مجید کې دوه قسمه خبرې دي دیم ویلی دی ولقد کرمنا بنی آدم د آدم تمام بچی دا کرامت والا دی دا شرافت والا دی دا عزت والا دی او دلته دا وی چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم شرافت او کرامت دا هغه چا دی چې د خدای نه یریږي د دې مطلب دا نه چې انسان خو په غیر انسان باندې خو ټولو انسانانو ته فضیلت دی په غیر انسان پر باقی مخلوقاتو کو ټول انسانانو ته فضیلت دی ولقد کرمنا بنی آدم څومره چې د آدم علیه السلام اولاد دی دا ټول د باقی مخلوقاتو نه زیات شرافت والا دي خو په خپل منځ کې شرافت د دې انسانانو په خپل منځ کې به څوک بیا په یو دغه کرامت خو ورته په ځناورو په نورو مخلوقاتو په جرندو چرندو په ټولو ورته حاصل دی په پیریانو او دیوانو ورته هم حاصل دی په فرشتو ملائکو ورته حاصل دی که حاصل نه دی نو دې کې خو خلکو ډېر اوږده بحثونه کړي دي چا دا ویلي دي چې آو انسانانو ته په ملائکو باندې فضیلت حاصل چا وی چې نه د ملائکو په خاصو ملائکو دپاره په عامو انسانانو فضیلت دی او په خاصو انسانانو په عامو ملائکو فضیلت دی په انسانانو کې څه خاص انسانان دي لکه انبیا دي ته په عامو ملائکو باندې فضیلت حاصل دی په انسانانو مت حاصل دی
و ملائکو کې هم څه خاص ملائک دي چې هغې ته بیا په عامو انسانانو په دې خاصو انسانانو نه په دې عامو انسانانو په ما او تا بیا هغه ملائکو ته فضیلت حاصل دی جبریل زمانه غوره دی دا د خلکو عقیده ده دې بحث کې موږ له پرېوتل نه دي پکار خو بهرحال انسان ته الله تعالی وایي تا له مې کرامت او شرافت درکړو خو په دې غیر انسان مخلوق باندې په دې باقي مخلوقات انسانان به په خپل منځ کې به څوک غورئ نو د غوروالي معیار دا خاندان نه دی د غوروالي معیار پوی او ډیګرې نه دي د غوروالي معیار عهدې او منصبونه نه دي غټې کرسۍ نه دي خاندان نه دی علاقه نه ده رنګ نه دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې شریف عزتمند د الله تعالی په نس چې الله تعالی وله عزت ورکوي د الله تعالی په نس باندې معززي قابل احترامي او چې الله تعالی احترام کوي او بل څوک بیا بې ادبي کوي نو نبي علیه السلام فرمایي حدیث کې چې من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب چې زه ورته دوست ویم زه ورته خپل ویم او خلک ورسره دشمني کوي نو زما د هغه خلاف بیا جنګ دی یعنی یو جنګ ذکر په قرآن کې راغلی څوک سود خوري نو د هغه خلاف د الله او د الله د رسول جنګ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله یو په حدیث کې ووی یو د سودخور خلاف د الله او د الله د رسول جنګ او دویم د هغه چا خلاف د الله تعالی جنګ دی چې الله تعالی ورته دوست وایي او دی هغه ته دشمن وایي او دی د هغه سره دشمني کوي نو چې د الله تعالی د دوستانو سره دشمني کوي نو د سره د الله تعالی جنګ او د الله تعالی د جنګ مطلب څه دی نو ضروري دی چې په دې موږ پوه شو خو دا ډېره خطرناکه خبره ده څومره چې د چا قوت زیات وي نو د هغه سره مقابله ډېره ګرانه نو د الله تعالی سره خو مقابله ممکنه نه ده نو الله تعالی چې د چا سره د جنګ اعلان وکړي نو بیا به په کومه طریقه باندې به را اچوي به په کومه طریقه به را نسکوروي په کومه طریقه به ذلیله کوي نو الله سره طریقې څه کمې خو نه دي ضروري نه ده چې هغه طریقې د ما او تا ته معلوم وي کرامت او عزت د الله تعالی په نسبت باندې په تقوا کې تقوا څه ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی التقوا هاهنا ويشير الى صدره ثلاثا درې پیرې نبی علیه الصلاة والسلام د زړه ته اشاره وکړه تقوا دلته ده تقوا دلته د تقوا مطلب څه دی تقوا مطلب دی یاره بچاو موږ دا پرهیزګاري لفظ چې د تقوا معنا کړې ده نو د دې نه یو مفهوم عجیبه غوندې پیدا شو چې د پرهیزګارۍ بیا څه خاص کانټ چانټ او څه خاص جامې او څه خاص رک رکاو او د هغې نه بیا پرهیزګاري جوړه شوه اخو هغه چې کوم اصل شی هغه شاته پاتې شو پرهیزګاري یا جامو له لاړه یا څه خاص انداز ته د ناستې پاستې یو خاص انداز له لاړه دا زمونږ د خلکو په ذهن کې دا یو تصور دی مولانا مودودین یو ځل چا تپوس وکړو تا ولی الله لیدلی د خدای ولی دې لیدلی هغه وی او ما لیدلی دی وی کوم ځای وی داسې چلو چې زه په ریلګاډي کې مې سفر کوم په ریلګاډي کې نو چې کوم ځای کې په سټیشن کې کوشم نو هلته قلیانې که نه قلي ورته وایي قلي سامانونه د خلکو اوچتې د هغه یو ریټ مقرر په دې ریلګاډي په دې سټیشن باندې نو د کومې پخوانۍ زمانې خبره کوله په هغه وخت کې د قلي څلورنې ریټ و څلورنې وایي ما سامان ما ورته وایي د نور قلیانو منډې را منډې والې یو کس مونځ کوو وی ما هغه ته انتظار وکړ چې زه به خپل سامان په ده اوچت کړم وی چې هغه مونځ وکړو مونځ یې خلاص کړ وی ما ورته اشاره وکړه وی راغی وی ما ورته دا سامان اوچتول دی به چې اوچت کړو وی چې کوم ځای ته رسوم مې هغه ځای ته مې ورسو وی بیا مې هغه له 1 روپۍ ورکړه وی هغه جیب ته لاس کړل او 12 انې تاسو دا ماشومان په 12 انې نه پوهېږي دا روپۍ چې څلور حصې باندې تقسیم کړې که نه دا پخوا به روپۍ 14 انې وه نو دا څلور انې د ده کېدې یعنې 1/4 د روپۍ یو څلورمه حصه وی هغه باقي 12 انې ماله واپس راکړې وی ما ورته چې نه دا ځان سره کېږده دا ستا شوې وی راته وی چې نه نه دا ما مزدوري دغه ده دې نه زیات اخیستل ما ته حق نه دی وی ما ولی الله لیدلی دی دا ولی الله تاسو په ایمان ووایئ د هغه به سرې جامې وي یا به زیړې جامې وي هغه زیړې جامې غونته کې اغوندې کولیان که نه او په خدای خبر چې پټکې به یې وکړه به یې نه و ښکاره خبره چې پټکې به یې نه و او که صحیح پټکې تړلی و د سامان دپاره نو خو به و نو که ستا به مخکې داسې چل کړی وي نو تا به ویلی چې دا ولي دی مولانا مودودي ورته ویل دا ولی الله دی ځکه چې دا حرام نه خوري دا حرام نه خوري صرف د خدای نه یاره په ده کې ده د حکومت دی نه چې د 12 انې ما نه واغستې که 8 انې واغستې که پوره روپۍ واغسته خو ده ما خپل حساب ما نه واغسته په دې پوهېده چې دا سړی به ما ته خو ما له راکړې پیسې
زمونږ په نظر کې تقوا بل څه شي ته ویلی کېږي. حالانکې التقوا ها هنا، تقوا په حقیقت کې د زړه اصلاح ته وایي. زړه دې برابر دی، نیت دې برابر دی، عقیده دې ټیک ده، د خدای نه یېرېږي چې څوک نن وي او څوک دې نن ویني او څوک د سره حساب کتاب نه شي کولی، بیا هم د ځان سره حساب کتاب کې. ها دا بله خبره ده چې ظاهر ټیک کول هم په خپل ځای په ښکار دي، دا یې خپله یو مرتبه ده. په حقیقت کې عقیده او فکر دا ټیک کول. نو اکرمکم عند الله اتقاکم، دا خو مې د دې دپاره دا بنیادي خبره درته وکړه چې د الله او د الله د رسول تعلیمات تا ته بیا بیا راته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطبه حجة الوداع کې هم دا خبره بار بار کړې وه، ښه په واضحو ټکو یې کړې وه. حالانکې دا خو ساده خبره ده، خو نبي صلی الله علیه وسلم بیا وکړه چې ان اباکم ان ربکم واحد، انسانانو ستاسو د ټولو رب یو دی، و ان اباکم واحد، ستاسو د ټولو پلار یو دی آدم علیه السلام. لا فضل لعربي على عجمي، عربي په عجمي غوره نه دی، حالانکې عربو به وي مونږ غوره یو. او په یو موقع باندې نبي علیه الصلاة والسلام غالبا د مکې د فتح په موقع باندې عربو ته ویلي وو چې تقریر ورته کوو چې دا مکه معظمه فتح کړه او دا خلک ورته ټول ناستو، د جومات ډک و، دا حرم د مکې ټول خلک وو، نبي علیه الصلاة والسلام سره ځان له 10 زره فوج دنیا ورته وی ان الله تعالی قد اذهب عنکم نخوة الجاهلیه، وی الله تعالی ستاسو نه د جاهلیت هغه نشه ویسته، نشه ده نه ویسته. ستاسو په دماغو کې دا نشه پرته وه چې عرب د ټولو نه ډېر زیات غوره دي. تاسو به وایي چې موږ عرب یو. دا د مصر او د اسرائیل جنګ چې و په دې سن 67 کې، نو د مصر کې جمال عبدالناصر دی او دا قسم خلک، نو هغې به وی لله العزة وللقومیة العربیة، وی خدای عزتمند دی او عرب عزتمند دی، خدای عزتمند دی او عرب عزتمند دی. نو اسرائیل ول سمې سپېړې ورکړې او کله کله به وی نحن ابناء الفرائنه، موږ د فرعونیانو اولاد یو، فرعونیانو اولاد. ما په یو ځل کې دلته په دې باغناران کې غالبا په یو درس کې مې ویلي وو، ما زمونږ په دې وطن کې هم داسې خلک شته چې په قومیت باندې فخر کوي، خو دا د عربو چې په قومیت باندې فخر کوي دا خو بالکل تمام حدود یې کراس کړي دي، تمام حدود یې کراس کړي دي. او وی سلام علی کفر یوحد بیننا، د مصر یو عربي شاعر دی، قوم پرست شاعر دی، هغه وایي سلام علی کفر یوحد بیننا، وایي هغه کفر ته زه سلام کوم، هغه کفر ته مې د سلام یعنې د هغه احترام کوم، نعوذ بالله، یوحد بیننا چې د عرب را یو کړي، و اهلا وسهلا بعده بجهنم، او د هغې نه بعد جهنم لم غاړه ورکوم، جهنم لزم، خو چې کفر په کفر باندې را یو دی شي، خو عرب دې را یو دی شي، او چې عرب په کفر هم را یو دی شي نو جهنم لم پسې ځمه، خو چې عرب یې وي، چې عرب یې جهنم له ځې نو ګټه دې څه وکړه. دا زمونږ د دې خلکو دا مزاج دی که دی چې عربي ویني نو د ورته الله څخه خپې ښکلی وي جوړ دا جو هر عربي پیغمبر دی. لکه په عربو کې یوال د عرب ټول داسې نه دي پکې، داسې پکې هم دی چې ناپوهه دي، قرآن نه هم نه دي خبر، حدیث نه هم نه دي خبر، دین نه هم نه دي خبر، داسې معنا چې هر عربي پیغمبر دی، هر عربي به علامه دی، د هغې په دماغو کې دا نشه ده. خو دا نشه به په هغې کې وایه به نه به، خو زمونږ د خلکو داسې کړل چې په دې سر یې کېنول چې بس عربي نه او لاس او خپې وله ښکلوي، ته به وایې چې جوړ دا چې ته داسې عرب هم شته په دې مکه معظمه کې چې په دې مکه کې اوسېږي او حرم یې نه دی لیدلی، په دې مدینه منوره اوسېږي او نه حج یې کړی او نه یې عمره کړې ده او نه مسجد نبوي لیدلی، څنګه زمونږ په دې وطن کې داسې بېدینه شته هلته هم شته. بهرحال دا خبره نوره نه اوږدوم، خو مطلب مې پکې دا و چې نبي علیه الصلاة والسلام خلکو ته ووایي چې ان الله تعالی قد اذهب عنکم نخوة الجاهلیه، ستاسو نه الله تعالی د جاهلیت دا نشه ویسته، کلکم بنو آدم، ټول د آدم بچی و آدم من تراب، او آدم علیه الصلاة والسلام د خاورو نه پیدا دی. نو که فخر کوې نو بیا په خاورو باندې فخر وکړه چې دې خاورو نه پیدا یم، دا خبره دې دماغو کې کېنوه. دا د جاهلیت خبرې وې، د جاهلیت خبرې. اسلام د جاهلیت د دې خبرو رد وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام د خپل عمل نه دا ثابته کړه چې نه دا اونچ نیچ نشته، دا فضیلت نشته. ځکه حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه د فوج مشر کو چې په کې حضرت عمر او حضرت ابوبکر پکې لیکلي رضی الله تعالی عنهم، ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په فوج کې سپایان لیکلي او د غلام د حضرت زید بن حارثه زوی اسامه چې کشر الک دی او پلار غلام و آزاد شوی، نبی علیه السلام آزاد کړی، هغه د فوج کمانډر مقرر کړ. د خلکو ته ښودله چې ګورې خبره داسې نه دي، دا خبرې همداسې دي، یوازې په عمل کې یوازې په وینا نه ویم. بیا خپله د ترور لور هغه له ورکړې وه،
زینب بنت جحش هغه چاله ورکړو د حضرت زید له په نکاح ورکړو نکاح مو سره د خلکو نه خو نبی له سلام دا بکی دا نبی له سلام عملاً دا دې خبره باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ډیر زیات زور ولې ولګاو دا څنګه چې دا خبره د خلکو دماغونه نه وځي اوس هم په دې موجوده زمانه کې د خلکو په دماغو کې دا خبره ناشته ده تاسو ته ما دا خبره بار بار کړې ده خو بیا دا زوتوم درته دا خبره یهودیان وایي د ټولو نه ډېر زیات په دنیا کې عزتمن قوم مونږ یو دا باقي انسانان وایي نه دي وایي دا د انسانانو دا شکل یې ځکه دی چې مونږ ته چېرته ونه یېرېږو مونږ به د دوی نه خدمت هلو نو دوی له خدای د انسانانو دا شکل ځکه ورکړی چې مونږ ته چېرته ونه یېرېږو کړي د دې شکل د انسانانو نه و پکار وایي اصل کې مونږ یو اصل کې د الله تعالی غوره خلک مونږ یو او د ابراهیم علیه السلام په نسل کې وایي یو مونږه او څوک د ابراهیم علیه السلام په نسل کې به دا به جهنم ته نه ځي ابراهیم علیه السلام الله تعالی په دنیا کې هم د اور نه بچ کړو نو دا د دې خبره اعلان و چې د ابراهیم علیه السلام په نسل کې چې څوک وي د ده جنس چې په چا کې وي که نه نو دی به جهنم ته نه ځي پر برطانیې یو یهودي مسلمان شوی دی خپل ډېره اوږده کیسه کړې دلته تاسو ته ما کړې م غالبا نو هغه د خپل پلار سره بحث کوي هغه وایي پلاره ته دا وایې چې زه به جهنم ته نه ځم که نه وایي د ابراهیم علیه السلام په نسل کې زه یم زه به نه ځم جهنم ته هغه وایي ګوره چې ته جهنم ته نه ځې نو دا راته ووایه چې دا یوسف علیه السلام چې په جیل کې هغه دوه کسان و خوب یې لیدلی و د هغې په کتابونو کې هم شته چې خوب یې لیدلی و نو د یوسف علیه السلام دوی ته د الله تعالی د توحید دا دعوت ولې ورکاو یوسف علیه او د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نه و عقیدیان چې کوم هغه د مصر باشندګانو هغه د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نه و که نه چې نو ابراهیم علیه السلام یوسف علیه السلام هغه ته د توحید دعوت ولې ورکړی چې د جهنم نه بچ شي نو چې هغه کسانو د یوسف علیه السلام دعوت منلی دی نو څه فایده به ورله ورکوي نو که فایده ورله ورکوي نو فایده خو دا دی جهنم نه به بچ شي او که ته فایده ورله نه ورکوي نو بیا ورته یوسف علیه السلام دا د ایمان دعوت ولې ورکاو او که ته چې فایده ورله ورکوي نو هغه کسان خو به هم جهنم ته نه ځي نو خو د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نه دي وی پلار مې خاموش شو وی بیا به ورته ووایي چې یوسف علیه السلام چې په مصر کې حکومت کړی او خلک اسلام طرف ته رابللي وو دین طرف ته رابللي وو اسلام لفظ خو هغه نه وایي که نه خدای طرف ته رابللی خدای توحید طرف ته رابللي وو نو دغه خلک چې د یوسف علیه السلام په لاس ایمان راوړی و او الله یې منلی و او یوسف علیه السلام یې پیغمبر منلی و دا به دوزخ ته ځي که دا به جنت ته ځي که ته وایې چې دا به جنت ته ځي نو ته خو وایې چې ابراهیم علیه السلام د نسل دپاره جنت دی دا خو د ابراهیم علیه السلام په نسل کې نه دی وی بیا مې پلار خاموش وی ما ورته وایي چې بابا داسې چل وکړه چې هوښیار خو ډېر زیات دی خو د دین په حواله باندې هوښیار نه یې د دین په حواله باندې دا خبرې دې خطا دي زما دا خبره ومنه او بیا آخر کار هغه پلار مسلمان شوی نو دا د خلکو په دماغو کې دا خبره ناسته ده یهودیانو په دماغو کې دا ناسته ده دا په د یورپ کې چې دا کوم سپین پوستکي والا دي سفید فام دا وایټ چې دي د دې په دماغو کې دا ناسته ده چې موږ د ټولې دنیا نه غوره خلک دا ټرمپ چې دی دا د دې نسل پرستو سربراه دی بله ورځ چې په دې نیوزیلینډ کې کوم ظالم هغه ټارنټ چې دی هغه چې دا ډلې کړي دي مسلمانانو باندې د هغې نه 3 ورځې مخکې هغه یو ټویټ کړی دی او په هغې کې هغه ویلي دي چې ټرمپ چې کوم دی دا د سفید فام نسل پرستو علامت دی دا خبره زه ځکه کومه زما به ورسره اختلاف هم وي ذاکر نایک یو مبلغ دی انسان دی زم انسان یم دیم انسان دی او مسله کې اختلاف کېدی شي خو دی خو د الله تعالی دین طرف ته خلک رابلي اسلام طرف ته خلک رابلي نو هلته په هندوستان کې چېرته یو واقعه شوې ده هغه واقعه کې چې کوم سړی ملوث دی هغه نه پولیس تپوس کړی دی چې ته د چا تقریرونه اورې د چا درسونه اورې نو هغه ویلي چې زه خو د ذاکر نایک درسونه م اورم ښه د ذاکر نایک درسونه ته اورې نو دې مطلب دا دی چې دا ذاکر نایک خو د ټیرریزم طرف ته خلک رابلي دا تا چې دهشتګردي شروع کړه نو دا دې ځکه شروع کړه چې تا د ذاکر نایک درسونه نو به د ذاکر نایک نیشنلټي ختمه کړه هغه ته سعودي ته لاړ او بیا ملایشیا والا ول نیشنلټي ورکړه د هغه اساسي ضبط کړي د هغه دفتر یې بند کړي د هغه ټي وي بند کړو د هغه چینل یې بند کړي د هغه په تمامو اساسو باندې قبضه ولګوله ولې ځکه چې یو سړي دهشتګردي کړې ده یو سړي ډزې کړي دي او د هغه خوله هغه په خپله خوله ویلې دي زه د ذاکر نایک تقریرونه اورم نو لهذا ذاکر نایک هم دهشتګرد دی دا د سړیتوب خبره ده نو که دا وصولي نو بیا د ټرمپ
شهریت هم ختمول پکار زه که د خلکو په دې سیکولرسټو کې د یوې پیسې غیرتي د یوې پیسې او په خبره پوهېږي او د چا د خبرې جواب کولی نو بیا پکار ده چې د هغه د دې ټویټ د وجې نه بیا پکار ده د ټرمپ رکنیت ختم شي بیا د امریکې نه وباسي که دا صدر دی او که د هر څوک دی ځکه چې دی د دهشتګرد د ده نه متاثر دی او دهشتګرد د ده نوم اخیستی دی د ټرمپ نوم یې اخیستی دی چې دا زموږ سمبل دی هغه دا کار ولې کړی دی د دې په پوش باندې ډېرې خبرې دي زموږ دا عام مجلس دی زه به ډېرې په ساده انداز کې خبره وکړم کانټ یو فلسفي تېر شوی دی کانټ ایمانویل کانټ د جرمني باشنده و په 1802 کې مړ دی د هغه کتابونه په جرمني ژبه کې هم دي په انګریزۍ کې هم ترجمه شوي دي په اردو په عربۍ په نورو ژبو کې هم ترجمه شوي هغه یو کتاب لیکلی دی دا کتاب نوم دی بهرحال څه مې په دې وخت کې ذهن رانه ووتو الفاظ د هغه لفظ خاص نوم چې و هغه مې ذهن نه ووت هغه په دې عقل باندې او په دې تجربه باندې تنقید کوي عقل منم نه منم تجربه منم نه منم په دې موضوع باندې یو غټ د منطق او د فلسفي کتاب لیکلی په هغې کې هغه دوه درې خبرې بنیادي کړي یو خبره دا بنیادي کړې ده چې مثلا د هغې اردو ترجمه ده د هغې نوم دی تنقید عقل محض تنقید عقل محض د تنقید دپاره هغه لفظ خو یو ویلی دی critic of pure reason دا هغه د کتاب نوم دی رایاد شو critic of pure reason تنقید عقل محض په هغې کې هغه چې کومه فلسفه ویلې ده د هغې فلسفې مطلب د هغې دوه درې ټکو مطلب درته وایم دا زمونږ په دې عام اکثرو کې تاسو به د دې فلسفیان کتلي دا یو دوه لفظونه استعمالوي نامنا او فنامنا ما هغه پروفیسرانو ته مې وی په یو ځای کې ما ورته چې د دې الفاظو په مطلب پوهېږي د دې الفاظو پشت باندې څه فلسفه ده نامنا او فنامنا فنامنا لفظ عام استعمالي خلک مظاهرو دپاره استعمالوي دا د هغې یو فلسفه ده دا د هغه فلسفي اصطلاحات دي او دا د هغه کامیابي ده چې د هر چا په خوله کې دا خپل ټکي ورکړي دي هغه وایي چې دا کوم انسانان چې د مذهب قایل دي د مذهب قایل دي اخو د عیسایت خبره کوي کوم انسانان چې د مذهب قایل دي هغوی د دې مذهب په ذریعه باندې د انسانیت بېعزتي کوي د انسانیت توهین کوي وایي ولې وایي ځکه چې انسان دپاره ازادي پکار ده او دوی دا انسان ته عبد وایي قرآن کې مونږ وایو که نه حدیث کې مونږ وایو مونږ په کلمه شهادت کې مونږ وایو چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی عبد دی بنده دی مونږ هم د الله تعالی بندگان یو عبادت کوو مونږه ایاک نعبدو مولا ستا عبادت کوو ستا بندگان یو ستا غلامان یو هغه وایي چې څوک دا تعلیم چاله ورکوي چې دی د غلام دی دی بنده دی وایي دا د انسانیت توهین کوي و د انسانیت عزت په څه کې دی و د انسانیت عزت په دې کې دی چې خلک دې آزاد دي بلکل آزاد پکار دي د مذهب نه آزاد پکار دي د مذهب نه آزاد دي نو تا ته ما دا ووایي چې ته دنیا دا چیلنج کړه دنیا ته دا ووایه چې ته د خدای د بندګۍ نه ځان ازادۍ په تېره جمعه او په بله جمعه مې دا خبره لږه په وضاحت کړې وه چې د خدای د بندګۍ نه څوک ځان ازادوي نو دا سوال نه پیدا کېږي چې دا به د شیطان بنده نه وي د دې دواړه په منځ کې فاصله بله نشته تور او د سپین په منځ کې بله څه شی نشته د ورځې او د شپې په منځ کې بل څه شی نشته خبره دا ده چې حقیقت کې هغه د شیطان بنده دی خو شیطان ورته دا خبره د ازادۍ دا ټکی ولا په خوله کې ورکړی دی علامه شهرستاني حواله تاسو له ما درکړې وه الملل والنحل هغه وایي په دې دنیا کې چې دا څومره نظریات جوړ دي که نه دا ټول د شیطان شاګردان دي دا د ابلیس شاګردان دي لکه دې خبرې تاسو اوس ګورئ کومه خبره چې کانټ کوي نو هغه دا دوه خبرې بنیادي یو دا وایي چې بندګي چې څوک بنده دی نو دا وایي انسان نه دی هغه چې دا اوس چې درته وایي که نه دا هیومن رایټس هغه هیومن چا ته وایي هغه هیومن هغه چا ته وایي چې هغه د مذهب باندې عقیده نه لري زمونږ دا خلک سادهګان دي دی ورته وایي چې هلکه تاسو چې مونږ وژنې نو ولې مونږ تاسو چې هیومن رایټس او هیومن رایټس وایې نو ولې مونږ انسانان نه یو هغه وایي چې زه تا ته ویلی شم چې قمخله نه پوهېږې زه خو تا ته انسان نه ویم هغه دا اصطلاح جوړه کړې د دې لپاره ده
هغه چې د هیومن رایټس خبره کوي نو زمونږ دا سادهګان دي چې دی وایي چې زما دا ومومنه چې زه آخر انسان یم که نه نو ته چې د هیومن رایټس خبره کوې نو ما ولې په انسانانو کې نه شمارې هغه وایي ته خو هیومن نه یې که نه هیومن وایي زه هغه چاته وایم چې هغه دا مني چې زه د چا بنده نه یم او ته خو وایې زه د خدای بنده یم نو زه تا سره هیومن نه منم وایي ته دې خبره پوهېږئ تاسو د هغې بنیادي فلسفه دا ده دویمه فلسفه د هغه دا ده چې وایټ چې کوم دي سپین پوستکو والا خلک یورپیان د امریکې د برطانیې اوسېدونکي د فرانس او د جرمني اوسېدونکي دا د یورپیان د یورپ اوسېدونکي د نیوزیلینډ او د استرالیا اوسېدونکي دا خلک چې دي دا په دې نورو خلکو باندې فضیلت لري دا په دې نورو خلکو باندې غوره دي دوی ته په دنیا کې د اوسېدو حق حاصل دی د نورو خلکو ته په دنیا کې د اوسېدو حق نه حاصل هغه دا وایي ځکه خو هغه د دې یورپ د برترۍ خبره کوي هغه د یورپ د برترۍ خبره کوي دې دوو خبرو باندې تا ځان نه پوه کړی په دې دې ځان نه پوه کړی چې د اسلام فلسفه څه ده او د شیطان فلسفه څه ده چې څو پورې تا دا په ذهن کې اوهو دا خو هغه د ابلیس فلسفه ده ابلیس هم ویلي وي زه ترې غوره یم که نه د دې دواړو خبرو بنیاد د ابلیس هغه عقیده ده ده چې ویلي وو چې د بندګۍ نه عذاب نو شیطان هم ویلي وو چې زه خو آزاد یم زما خو خپله خوښه ده زه د ادم تشویق که ته راته ووایې بیا یې ورته نه کوم که ته د خدای د بندګۍ خبره کولی د شهرستاني یو بله خبره کړې ده پته نه که دا ماشومان که پې پوه نه شوی بچیان نو بیا ما نه 20 ځله تپوس وکړئ 20 ځله د 20 نه هم زیات تپوس وکړئ چې زه دې بیا پوه کړم هسې نه چې خبره نیمګړې زده کوي دې علامه شهرستاني لیکلي دي چې دا شیطان کله الله تعالی له جنت نه ویستو نو دی خو په دې ځمکه کې اوتر ګرځېدو نو د ملایکو نه یې تپوس ملایک خدایي دی ملایکو نه یې تپوس وی د خدای پاک ته ووایه چې خدای پاکه تا زه د جنت نه ولې راویست زه د جنت نه دې ولې راویست تا ته ښه پته وه چې زما په زړه کې یو نشه ده تکبر دی را پکې زه د آدم علیه السلام ته سجده نه کوم زما خوښ نه دی زما د ده د عزت په ده نه پیرزو کېږي او تا ته ښه پته وه چې زه یې ورته نه کوم او بیا دې ما ته ووایي چې ویې کوه ورته سجده هغه 8 سوالونه کړي دي خو زه یې رالنډوم دویم دا چې ما چې تا ته ووایي چې خدای پاکه ما له د قیامته پورې مهلت راکړه موقع راله راکړه چې زه دا قوم ګمراه کړم نو که تا دا د دې خلکو دا ګمراهي نه وی خوښه او د دې خلکو دا هدایت دې خوښ وی نو تا به ما دا سوال نه قبلولی که نو تا بیا ما له سوال هم قبول کړو چې سوال دې راله قبول کړو زه خو به دا کار کوم نو دې مطلب دا دی چې زه دا خلک ګمراه کوم نو دا غلطي خو نعوذ بالله زما نه ده دا خو ستا ده چې تا ته اول ښه پته وه چې زه د ادم ته سجده نه کوم او بیا دې ما ته وایي چې سجده ورته وکړه نو اول دې راته حکم ولیکو او بیا چې دې حکم راته وکړو ما هم هغه کار وکړو چې که ما تا ته پته وه چې زه به یې کوم نو بیا چې زه د قیامته پورې دې ما ته مهلت ولې راکړو ما له به دې دعا نه منلې بس زه به دې وژلی اوس نو ملایکو الله تعالی ته وایي چې دا خنزیر خو داسې وایي خنزیر به یې ورته نه ویلی خو بهرحال وایي چې دا شی خو داسې وایي نو الله تعالی وایي چې د دې شیطان نه یو تپوس وکړې نورې خبرې 8 سوالونه دي او د دې 8 سوالونو یو جواب دی د یوې خبرې تپوس دې وکړه بیا ما ته ووایه چې دا شیطان څه وایي وایي څه خبرې تپوس دې وکړه وایي دا ورته ووایه چې ابلیسه ته خدای ته رب وایې ته منې چې خدای دی که نه منې په دې دوو کې یوه ووایه بیا ما ته خبره وکړه نو چې ملایکو ته په هغه ورځ ویلي دي چې ته خدای ته خدای وایې که نه وایې رب ورته وایې که نه وایې نو هغه ورځ چې شیطان خوله بنده کړې ده لا به یې کولاوئ د اوسه پورې لا دا جواب نه دی ورکړی ملایکو هغې به ورته بیا ویلي چې ته خو خپله خبره وکړه که نه هغه خوله ور وستې ده ولې ځکه چې شیطان خو شیطان دی خو په دې یوه خبره پوه دی چې مطلب څه دی چې که زه دا ووایم چې نه یې منم خدای نو څنګه یې ویم چې نه یې منم څنګه یې ویم چې نه یې منم ما خو ویلی دي چې خدای تا پیدا کړم دی دې پیدا کړ ما خو ورته 20 ځله ویلي په جنت کې اوسولی یم پیدا کړی یم نو څنګه ووایم چې نه یې منم چې خدای دی او چې دا ووایم چې او خدای منم نو چې خدای شو خدای مني نو خدای پاک دې ته وایي چې ته به دې تپوس کوې چې دا دې ولې وکړه او دا دې ولې ونه کړه چې دا د ولې تپوس دې کېږي او انسربلي جواب دی چاته نو هغه ته خدای وایي خدای وایي دې ته چې لا یسأل عما یفعل وهم یسألون چې خدای څه کوي بنده ته حق نشته چې د هغه نه تپوس وکړي خدای ته حق دی چې د بنده نه تپوس وکړي دا کار دې ولې وکړو مزدور له ته دا حق ورکوي چې تا نه تپوس وکړي ته دې یو شی ته تنخواه ورکوې او مزدور دې ځان نه نیولی ته د هغه نه دا تپوس کوې چې تا د
هغه ته د حق ورکوې دې ستا نه تپوس وکړي چې دا ګاډی دې ولې واغېستو دا کور دې دلته ولې وکړو دې بچي له دې د عبدالله نوم ولې کېښودو دا ته په پلانکي کالج کې او په پلانکي یونیورسټۍ کې نوکري ولې کې پلانکي شعبه کې ولې کې دا زوی دلته ولې داخل کړی دی اب ورته وایي چې یار ته به مازغري خراب دي که څنګه په پاګل دی به شفیق لار کړل دی ولېږم که څه دی خیال دی ته ګوډې وډې په دې پنجابۍ کې خلک وایي نو پنجابي وایي یا به هندکوی خو وایي نوکري کیتا شي که نخره کیتا نه نخره کیتا که نوکري کیتا که داسې څه ټکی دی تاسو چاله درځي هندکو وایي نوکر کی ته نخره کی وای نوکری کې که نخره کې نوکری کې که نخره نو چې بنده ځان له یو نوکر ونیسي او هغه نوکر له حق نه ورکوي قرآن موږ ته په صورت نحل کې دا څو ځله ویلي دي چې ستا چې کوم نوکر دی ته ولې د خپلې پیسې ورسره یو شان تقسیمې د اختیارات ورسره تقسیمې او ته انسان یې او دی انسان دی او رب دی او ته مخلوق یې نو چې کوم اختیار او کوم حق ته د خپل ځان غوندې بنده له نه ورکې هغه حق ما نه غواړې چې زه یې تاله درکړم او ته مخلوق یې او زه د خالق یم ته مې بنده یې او زه د رب یم نو خدای پاک درته وایي چې ګوره داسې چل کوه چې لږ عقل نه کار اله لږ کته بره ځان ته ګوره داسې مه وایه چې بالکل ژبه در سره ده نو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو څنګه چې علامہ اقبال په جواب شکوہ کې وایي नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को बात करने का सलीका नहीं इंसानों को नादानों को ताकत गुफ्तार जबर पे खुला के دا मतलब दे جار سوایا نو دا مې تر دې د پاره وی چې د ابلیس طریقه دا او دا د ابلیس شاګردان دي که يهوديان دي او که د سفید فام د برتری علمبردار دي دا د شیطان شاګردان دي دواړه خبره اوله خبره دا کوي چې خدای باندې منم او خو اجازه منم دا خو دغه نه منم ابلیس خو لا په دې پوهه دی کنه چې هغه وایي دا خو غټ د بیوقوفتوب خبره ده مولا علی قاری او لوی عالم دی هغه لیکلي دي وایي چې دا شیطان دا فرعون چې کله د خدای دعوا وکړه فرعون چې کله د خدای دعوا وکړه نو دا شیطان ول د انسان په شکل کې راغی د خو ځان له کمره و ځان له ځای په محل به وکنه پای کې چې د کوم بالکل خاص د بیډروم ها نو هغه کې ورته دروازه چې دی یوازې پوښتنه دنه دی یوازې ورته دروازه ورډبول نو هغه ورته یې سوکي نو هغه ته خبر لري کا نو چې ور لري کو نو تا چې ماته وی چې سوکي نو ته خو د خدای دعوه کړې چې تا ته دروازې نه بار پته نه لګي بیخ دی وزن ته د خدای دعوه څنګه کوي یې خدای دې بیغار کړي او بیا مولا علی قارم لیکلي خو بل چا مې لیکتلی دي وای چې چوکې په سره واغسته او دوه غربه وو نو هغه ورته وی چې وایي مې او یې سوک هغه به ابلیس نو چې ابلیس نو زما واستخه دوستی ده زه خو ستا مرګری یم نو د غرب نه رانسله تېرې وی غرب دنه په دې تېروم چې زه ستا د نیکه نه مشر یم ما د اوسه پورې د خدای بندګي زده نه کړه او ته د خدای دعوه کوې ته د سړي زوی وی ما دا سړیتوب زده نه کړې د خدای بندګي وکړم په کار دا وه چې ما زده کړه پیغمبران زما د مخې نه پیدا شو تیر شو نو په دې دومره عقل او په تجربه باندې خو پکار ده چې ما دا سړیتوب زده کړی وی که نه چې د خدای بندګي څه ته وایي نو ما خو د خدای بندګي زده نه کړه او ته بیخ دې وزه ته لګې ته د خدای دعوه کوې خدای پېژنې او ال دې دا دی د دروازې نه بار درته پته نشته وی څوک نو مطلب مې په دې کې دی چې دا د شیطان شاګردان د شیطان نه پسې مخکې تللي دي یو عالم د غلام احمد قادیاني په باره کې شعر ویلی د عربی شعر وی دا د شیطان په پوج کې برتی شو نو دونه ترقي وکړه چې شیطان د ده سپایي شو دی پکې جرنیل شو دا غلام احمد قادیاني وی د شیطان په پوج کې برتی شو نو بیا دونه ترقي وکړه په شیطانت کې چې هغه شیطان یې وروسته پرېښودو نو دې موجوده انسانانو د شیطان د شاګردانو شیطان وروسته پرېښودو د شیطان پرې شاګردۍ کې دونه ترقي وکړه دونه مخکې لاړو دا دوه خبرې دواړه د شیطانت خبرې دي تا ته ما وې د شیطان شاګرد الشیطان سول لهم و املا لهم دا املا دا ډیکټیشن دا سبق ورته شیطان ویلی دی دا سبق ورته شیطان دا انسانان په خپل منځ کې تقسیم کې دا اوس چې دا کوم صورتحال روان دی دا چې کوم صورتحال په برمنګم کې په دریو جوماتونو باندې حملې وشوې د دې مطلب څه دی دا یهودیان لګي دا مسلمانان او عیسایان جنګوي په دې فلسفې په نوم یې جنګوي د دې نسل پرستۍ په نوم باندې دا خلک جنګوي چې دا وجنګېږي دا دواړه وي زما دشمن او د عیسایان هم زما دشمنان دي او د مسلمانان هم زما دشمنان دي
اولې دا مسلمانان په خپل منځ کې موږ له د جنګونو لارې جوړې کړې دي چې تا د شیعه او د سني په نوم باندې د عرب او د عجم په نوم باندې د دیوبندي او د بریلي په نوم باندې د وابي او د بل شاه منصوري او د شپېته نومونه یې راله جوړ کړي دي چې په کوم نوم خو به آخر وجنګېږي که نه په یو نوم خو به وجنګېږي په دې جماعتونو کې به یاره که نور څه نه په دې امین خو به جګړې وکړي که نه په دې جنازو کې به جګړې وکړي تېر کال په یو علاقه کې په یو جنازه کې یو سړي جنازه ده او سړي پکې تقریر کړی دی او بل پسې لګېده دومره غټ غټ راغستی او د حمله یې پې ولایسته په جنازو په پردۍ جنازه کې دوه کسه په جګړه مطلب یې دا دی چې جنازه مونځ یا به در باندې بمونه ورېږي یا به در باندې څوک خودکشي کوي او که د خودکشو د بمونو نه بچ شوې نو کم از کم یو بل خو د ګریوانونو نه ونیسئ چې دا مونځونه او دا جوماتونه درته په قلاره نه شي یو طرف ته دا په یو نه مو جنګېږئ په بل نه مو جنګېږئ خو شا بیا له جنګ کوئ د شیطان شاګردان دا به کوم شی چې اسلام زما او ستا دپاره د برداشت ذریعه ګرځولې وه چې زه به یو شانتې مونځ کوم دی به بل شانتې زما به پټکۍ وي د ده به پټکۍ نه وي زما به جامې سورې وي د ده به سپینې وي د ده به تورې او بل به ځرشي زما به یو شان ټوپۍ په سر وي د به بل شانتې ټوپۍ په سر وي زه به امین په زوره ویم دی به پټ وي زه به پټ ویم دی به په زوره وي د دې مطلب دا دی چې دی هم وایي چې دا د دین خبره ده زه هم دا د دین خبره ده او زما کې به دونه برداشت وي چې زه به دی برداشت کړم په خپل صف کې خو هغه انداز داسې اختیاري چې تا برداشت نه کړي او چې ته هم برداشت نه کړي او وایي چې دا سړی ما برداشت کړي دا ولې ما ته د یو ډلې متعلق پته ده که تپوس رانه وکړي نه مې نه ځکه نه وایم چې زه جګړې نه جوړ هغې ډلو والا باندې زمونږ دا خبرې بدې لګي وایي مونږ حیران یو چې مونږ د هغې خلکو سره کار لرو مونږ وایي چې یاره مونږ ورته وایي چې دا شی په حدیث کې شته او دی وایي چې نشته نو وایي د هغې سره زمونږ کار جوړېږي خو وایي د ده دا مصیبت دی چې مونږ ورته چې شته دی وایي چې او ستا دا هم ټیک دی او دا هم ټیک دی نو وایي د جګړې دپاره څه شی نه جوړېږي وایي دغه هم ټیک دی یعنې هغه ارمان دا نه دی چې خلک دی د ده د مسلک مطابق په حدیث عمل وکړي د هغه ارمان دا دی چې زړه هم شته او دی وایي چې نشته او زه یم چې ورېږه دا څه ډله به زما یو څه به ستا یا ورېږه او یا به ما او تا تماشه کوو دا خلک به په خپل منځ کې ونښلو تاسو په خبره پوهېږئ نو اول دا کار بیا د شیعه او د سني په نوم باندې وجنګولې اوس وایي چې یاره دغه شي باندې هم لا کار نه کېږي دا جنګونه هم لا واړه واړه دي دا هم دا خلک ګوره خلک دا بیا هم لا لګیا دي په جوماتونو کې ناست وي ته جنګ پکې ونه شي وګوره ورته بیا هم ځینې خلک دي چې جنګ نه کوي نو راشئ او دا نور وجنګوي په خپل منځ کې تاسو ته پته ده چې دا چې کوم سړی دا ټارنټ دی دا چې په نیوزیلینډ کې دا مسلمانان شهیدان کړل دا اسرائیلي دی بنیادي طور دا اسرائیلي دی د ده خاندان د فلسطین نه برطانیې ته تللی دی د برطانیې نه نیوزیلینډ ته تللی دی د نیوزیلینډ نه اسټرالیا ته تللی دی د اسټرالیا نه بیا نیوزیلینډ ته راله دا سړی چې کوم دی دا د فریمیسن سړی دی فریمیسن د یهودیانو یو عالمي تنظیم دی فریمیسن زمونږ په دې وطن کې د ډېرې لوی لوی ایجنټان په دې بر صغیر کې ډېر لوی لوی ایجنټان د ډېرو خلکو نومونه راته یاد دي خو نه ویل څه مړه دي اوسه دي د فریمیسن نه علاوه د هغې یو بل تنظیم هم شته دلته روټري کلب ورته وایي زمونږ دا ډېر ساده مسلمانان په روټري کلب باندې هم دوکه کېږي دا روټري کلب چې دی دا د فریمیسن حصه ده پر یې ډېر مسلمانان دوکه کړي دي هغه وایي نه دی که پته نه لګي خو هغه تا جج کوي هغه له ډېر هغه ډېرې اوږدې د هغه اوږده لاسونه دي د هغه ډېرې تېزې سترګې دي د هغه په پښا باندې ډېر قوتونه دي دا هلک چې دی دا ټارن چې دی دا هلته تربیت اخیستی دی د جنګ او د دهشتګردۍ د مرګونو د ډزو ډزو باقاعده یې وله سپیشل تربیت ورکړی دی بیا ورته ویلی دي چې خوښه دې خپله په اسټرالیا کې په یو جومات ورځي او په نیوزیلینډ کې په یو جومات ورځي او ده بیا لګېدلی دی په نیوزیلینډ کې د باقاعده زه خو په دې باندې ټیک ما نن ختم ولیکو هغې ته خو لا پرې لېږلی مې نه دی دغه نیوزیلینډ وزیر اعظم ته متاثر شوم ته چې ډېر ښایسته انداز کې دا د مسلمانانو پرې زخمونو د پرده کې خبره دا ټیک ټاک دی بالکل دا تا نه چې څه کېدی شو دا دې وکړه دا چې بل چا نه دي کړي تا وکړه ډېر ښه دې وکړه خو یو خبره تپوس کوم د یو خبرې تپوس کوم دې ټارنټ په دې جومات باندې 18 منټه د پاسه څو سیکنډه د پاسه 18 منټه ډزې کولې پوره 18 منټه او ستا د پولیسو سټیشن چې دی د دې نه 1 کیلومتر په فاصله کې 1 کیلومتر په فاصله کې زه دا منم نه چې په یورپي ملکونو کې یا په داسې ملکونو کې لکه نیوزیلینډ او اسټرالیا په دې ملکونو کې د یو سړی پولیس ته آواز وکړي یا د موبایل ته آواز وکړي او په 2 منټه کې د دننه موبایل او پولیس راونه رسي دا زه نه منم د دغه جومات نه باقاعده یو سړی دی هغه په دې ډزو په دوران کې غسلخانې ته ننوتی دی مسلسل 999 مناوی د هغې به 111 یې وکړ 999 به یا څه شی چې د هغې یو 3 MC هر چاته پته وي چې
چې دا ملاو کنه پولیس به راځي او امبولانس به راځي به ته چې پولیس مې پکار دی که امبولانس مې پکار دی دا دوه خبرې 2 منټه کې دنه بس تا خاله که ته امبولانس غواړې امبولانس به رارسي او که ته پولیس غواړې پولیس به رارسي 12 منټه وشو د سړی ډزې کوي او پولیس راونه رسېده خلک دا وایي او خلک بیا انکار هم کوي خو د دې سوال جواب پکار دی چې په 12 منټه کې پولیس ولې راونه رسېده چې بیا ورته ټلیفون هم وشو اول خدا چې ډزې چې به 1 کیلومتر کې ډزې نه اورېدی کېږي 1 کیلومتر کې چې ډزې کېږي ته نه اورې او بیا چې تا ته خلک ویم چې راورسه ته بیا خبره دا ده چې په دې کې بدن نه نور هم څه خبرې خو د دې خلکو لاسونه دومره تیز دي او دا ټول کار اسرائیلو کړی دا ټوپکې د اسرائیلو جوړې وي دې ټوپکو کې دننه چې دا کوم کالته شو دا د اسرائیلو جوړو د سره چې څومره امنیشن و د سره نور څیزونه مو دا ټول د اسرائیلو جوړو نو دا پروګرام د یهودیانو دا پروګرام د اسرائیلو دا ولې و دا ځکه و چې دلته کې به دا مسلمانان په جذبه کې راشي او بیا به مسلمانانو کې مونږ خلک تیار کړو شابه او ستاسو په دې ور دی او دوی په دې ور دی چې مطلب یې دا دی چې دا مرګ مار هغې وایي په دنیا کې مونږ ته دا 9.5 اربه خلک ډېر زیات دي مونږ ته صرف 15 کروړه خلک پکار دي په ټوله دنیا کې هله به خلک داسې مزې وکړي هله به خلک مطلب دا دی چې د دنیا د مزو نه د دې نه به خوند والي هله به هر چا ته د هغه ضرورتونه پوره وي هر چا ژوند به ښایسته وي داسې ژوند دی وایي دا په دې دنیا کې دا دومره غلغ و بل دی او دا خلک راوړي او څوک دا وایي او څوک دا وایي زمونږ د طبع خلک پکار دي زمونږ د مزاج خلک پکار دي چې هغه دا تنقیدونه نه کوي هغه مونږ ته رانیغېږي نه او خیر دی خوراکونه مراکونه به ښه ډېر زیات پکار چې د 9.5 اربو په ځای باندې 15 کروړه خلک نو واقعي به هر څه ډېري بیا نو داسې به یې به نه دا خو خیال دی دا خو جنون دی دا خو لیونتوب دی دا خو څه خوبونه دي خبره بنیادي ته ورداره چې ته مې نن په دې خبره باندې پوهولې په دې 2 خبره مې پوهولې چې د خدای د بندګۍ دا خبره اختیار کړه او په دې هم پوه شه چې دا د یورپ چې ستا دشمن دی او دا چې ستا دشمنان دي نو دا دی په دې وجه دشمنان دي دا چې چا د پسې ټوپک راغستی دی دا یهودیان دی په دې وجه دشمنان دي دا ټرمپ دی په دې وجه دشمن دی چې ته د خدای بنده په دې ځان پوه کړه که ستا دا خیال چې نه زه به داسې وکړم نو بیا به دا چلی شي او زه به ورله دوکه ورکړم او زه به داسې وکړم زما یو شاګردو وفات شوی دی الله دې وبخي حادثه کې وفات شو هغه به څه خبره کوله ما ته به وي یو ځل ما راغی ما ورته لکه دا ته څه کوې دا کارونه دې څه کوې دا څه کوې ما ته وایي چې ته زما نه خبر نه وایي ستاسو په خپلو شاګردانو عقیده نه وي تاسو وایئ چې امریکا هر څه کولی شي مسلمان هېڅ نشي کولی مې ښه نو تا څه وکړو وایي زه امریکا انډیا او اسرائیل په دې 2 ګوتو کې ګډوم وایي زه په دې 2 ګوتو ګډوم نو ما وایي چې یاره څه خبرې ستاسو دا یقین راځي امریکا او اسرائیل یعنې دا د یو سړي سادهتوب دی که نه دی په خپله د هغه په لاس کې ګډېږي او وایي زه هغه ګډوم دی د هغه په لاس کې لوبېږي او وایي زه امریکا او اسرائیل نو دا د امریکا او د اسرائیل دا ګډول داسې اسان کار دی دا د افغانستان مجاهدینو ګډ کړو خو دا 13 کاله او هغه نور کارونه چې ورسره جمع کړي 40 کاله 40 کاله هغه 40 کاله پورې دا هغه سنوناسي نه نیولې د اوسه پورې قربانۍ ورکړې دا داسې ګپ نه دی دا چې مجاهدین ورته وایي هغې ورته وایي یاره مونږ له اډې راکئ وایي مونږ له اډې راکئ 4-5 اډې به راکوئ نو یو مجاهد ورته وایي وایي داسې چل وکړئ چې تاسو له به مونږ اډې درکړو تاسو مونږ له په امریکا کې اډې راکئ وایي اخر کې درته یو منت کوم یوه اډه خو راله راکئ که هغه ورته وایي نو وایي بیا به در باندې داسې بمباري وکړو داسې هغه وایي ته نیولی چای کوه که نه وایي نیولی چای اوسه پورې دې لاس چا نیولي دي کوه که نه ته کوه زم کوم موږ خو نه دي ویلې موږ خو نه دي ستړي شوي ته وایې زه ستړی شوی دا د داسې خلکو خبرې دي ښه چې هغه په شا باندې قربانۍ لري او ته اوس د خوبه راپاسېدې ډوډۍ ته اوسه پورې مام وې او ته وایې زه امریکا ګډوم د امریکا ګډول داسې د ماشومانو کار دی زمونږ پر خلکو کې په دې د اوسه پورې نه دي پوهه چې د امریکایان او د یهودیان دا زمونږ دشمنان ولې دي دا د دې نه دی خبر چې زه د کلمه وایم ځکه مې دشمن یم زه د خدای بنده ځان ته وایم ځکه دشمن قرآن ګوره قرآن وایي دا قرآن په 2 جملو کې دومره لوی خبرې کوي چې هغه دا خلک وایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دا يهوديان او دا نصرانيان او دا عیسایان دا ستاسو نه دغه پورې نه خوشحالېږي چې څو پورې چې تا خپل دین پرېښی نه او د ده په دین یې نه پر سپین کې وګورئ د سپین تاریخ وګورئ ځینو مسلمانانو به څه چل وکړو دوی به مسلمانان وژل که نه دا مسلمانانو به صلیب په غاړه کړ صلیب به په غاړه دې ته به سجدې وکړې نعوذ بالله د قرآن بې ادبي به وکړه
خو هغوی به ورته بیا به یاره د ما اندازه داسې ده چې اوس ته یې ګوره په زړه کې د ایمان خبره شته خلاص هم دغه نه ده داسې به یې د دیوال سره وجنګول داسې به یې د دیوال د هغه زوی د هغه لور د هغه ښځه به یې د هغه په مخ کې بېعزته کړه او ده ته به یې وې چې په دې بېعزتۍ خفه شوې لکه شي یا به یې د هغه په مخ کې یو مسلمان راوسته او هغه به انتهایي درجه بېدردۍ باندې به یې هغه شهید کړو او بیا به یې ده ته کتل وی ګوره که نه لږ لږ دی اوس هم ګوره د مسلمانانو سره همدرد شته وی ته هم را دې خوا شه وی ستا د سترګو نه پته لګي ته پرې خفه شوې ستا د سترګو نه پته لګي ته پرې خفه شوې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ته څه وایې چې زه به دې په دې چل ول بد شمه په دې دوو خبرو ځان پوه کړئ چې په دنیا کې اوسېږي اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر په دې دنیا کې چې اوسېږي نو په غړېدلو سترګو به اوسېږي 200 دشمن به پېژنې چې 200 دشمن نه پېژنې که نه نو مورچه به دې څنګه هلې بیا به پرې ډس څنګه کوې او بیا به دې ځان څنګه بچ کوې او بیا به هغه ولې څنګه او د هغه نه به مورچه څنګه هلې دا مې راته دا څو خبرې دې دپاره وکړې چې تا ته لږه پته ولګي باقي دا چې څه کېږي مسلمانانو در پرخواست د شهادت ما ته یاد دي ما په طالب علمۍ زمانه کې زموږ یو ملګری و د دې دیر د برول د دغه طرفونو هغه شهید شو نو ما ته ټلیفون وشو کور کې او وخت کې کشران طالب علمان نو چې کور ته رالم نو سترګو کې مې اوښکې وې مور مې راته ووې ولې هلکه ته خو ژاړې نو ما ورته وویل چې یاره زما یو ملګری شهید شو افغانستان ته نوې نوې د روسیان راغلي وو دی تللی و جهاد ته زموږ نه مخکې تللی نو ما وی شهید شو نو ما ته وی دا ژاړې پسې سله وی ژاړې نو بس غلی شوم بیا ما ته وایي چې دا لار چې تا اختیار کړې ده والده مې راته وایي دا لار چې تا اختیار کړې ده نو دا دې په خپله خوښه اختیار کړې که چا در باندې په زور مایده هم په خپله خوښه نه وي بیا په دې کې به داسې مرحلې راځي او په تا هم راځي وایي دا ژړا مړا پکې پرېږده وایي سیده سمه دا برداشت کوه وایي که نه نو هغه علمي دغه کې چې کوم چا تربیت شوی که نه نو هغه بیا داسې نو دا لار دې په خپله خوښه اختیاره کړې ده اوس به په دې کې دا مرحلې راځي دا شهادتونه به راځي خو د نیوزیلینډ دا مسله په دې ده چې هغه چې دا ډېر زیات خواږه پکې واچول زما خیال دا دی نو هغه د مسلمانانو ته دا ثابتوي چې ګوره زما مجبوري ده ډېره زیاته که دا پولیس یې ګرفتار کړو او دا پولیس یې ونیول او دې نه یې معلومات واغسته نو بیا به پته ولګي چې دوی واقعي او دوی ته به دا هم پته ولګي چې بیا وګوره د اسرائیلو سره ستا لانجه ده نو اسرائیلو سره لانجه کولی شي اسرائیلو سره مقابله کولی شي که نه شي کولی دا الله تعالی د خلکو ته ښیي چې دا ته چې ځان ته ډېر ښه خلک وې او ځان ته ډېر ښه وې او زما په ذهن کې او زما په سینه کې د اسلام درد دی نو دا درد به د کومې پورې دا درد رښتیا دی که د درد دپاره به څه کوې هغه دلته بیا هغه مسله راغله که نه هغه وایي په دې قصه خوانۍ کې چې کوم دی د انګریزانو په زمانه کې وایي پولیس پر خلکو باندې راایښودي وو چې تاسو پاکستان زنده‌باد ولې وي دا یو کس ورته ویې ما خو وایي هسې زنده‌باد وي زه خو د زنده‌باد په معنا نه پوهېږم نه پاکستان پېژنم نو ویې ولې دې وي وایي خو ټولو خلکو وي نو ما مې وي نو که داسې د شوق نه د زنده‌باد وي د شوق نه دې ویلې چې یاره د به مسلمانانو نو دا اسرائیل به دې پې پوهې کي بیا دا یهودیان به دې پې پوه کي او که نه داسې نو بیا درته زه هم هرکلی ویم بیا خو موږ داسې خلک غواړو موږ داسې خلک غواړو چې هغه ودرېږي میدان ته زموږ خو یو طیب اردوګان دی چې هغه میدان کې ولاړ دی نور خو موږ په انتظار یو چې اوس به څوک راځي ډېر خلک خو دعوې کوي چې موږ هم یو نو الله تعالی دې وکړي چې دا دعوې رښتیا شي خو به هر حال دا خبره اوس رښتیا وله ورغلې ده دا به اوس دو چار څه به دوه دې خوا کېږي او دوه به دې خوا کېږي یو کیمپ به دې خوا کېږي او بل کیمپ به دې خوا کېږي دا د شپ نه به خلک راوځي دا زمانه ده دا دور دی دا نږدې دور کې به داسې چل کېږي خو تاسو له پکار دی دا تبصرې کوئ که نه نو دا تبصرې د اسلام په رڼا کې کوئ د اسلام په رڼا کې چې کومه تبصره ونه شي ځکه مې نن بیا خلکو ته وویل چې د صورت کهف وایې په دې نیت یې وایه د جمعې په ورځ نبي علیه السلام وایي د جمعې په شپه یې وایه د جمعې په ورځ یې وایه الله نه دا غواړه چې یا الله پاکه چې د دجالي فتنو نه خبر شم چې دا شی ځکه چې خلک خبرې کوي او خبر نه دي تبصرې کوي او د اصلي ټکي نه دي خبر چې اصل مسله څه ده نو دا ځکه چې د خدای نه غواړي نه ته د الله تعالی نه وغواړه الله تعالی به درله بیا رڼا درکړي ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور خو چې الله چاله رڼا ورنکړي که نه هغه سره بیا رڼا نه وي واخر دعوانا الحمد